حضرت سلیمان علیه السلام ته یو ځل الله پاک حکم وکړو چې د سمندر غاړې ته لاړ شه او د الله پاک د قدرت نظاره وکړي. سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو د سمندر غاړې له تللی دی جی. دا واقعه لږه ضرور وګورئ ځکه په دې واقعه کې زموږ دپاره ډېر غټ عبرت پروت دی او سبق پکې زموږ دپاره دا دی چې څوک هم د مور پلار خدمت کوي، د والدینو خدمت کوي، نو الله پاک په دې دنیا او په هغه دنیا هغه انسان له ډېر غټ او ډېر اعلی مقام ورکوي جی. سلیمان علیه السلام چې کله سمندر ته ورسېدو سره د خپلو ملګرو باندې نو انتظار یې وکړو، غیر چاپېر یې وکتل چې داسې د الله پاک د قدرت څه نظاره به زه وینم چې ما له ښکاره شي، سره زما د ملګرو له هم د الله پاک د قدرت نظاره ښکاره شي. انتظار نه پس حضرت سلیمان علیه السلام داسې څه ونه کتل، اخر خپل هغه سره به حضرت سلیمان علیه السلام سره به خپلو ملګرو کې جنات هم ګرځېده. اخر یو جن ته حکم وکړو چې ته د سمندر له ښکته ورکوشه کیدای شي دې کې د الله پاک د قدرت څه نظاره وي. جن چې کوم دی ورکو شوی دی سمندر کې ګرځېدلی دی، واپس راختلی دی خو سیلیدلی نه دي. حضرت سلیمان علیه السلام ته ویلي چې زه خو سمندر کې وګرځېدم خو ما داسې څه ونه کتل. بیا بل جن له حکم کړی، هغه نه لږ طاقتور جن له حکم کړی چې اوس ته کوشه ته وګوره کیدای شي ته پکې څه ووینې. نو بل جن چې کوم دی هغه هم کوز شوی دی، په سمندر کې ډېر ګرځېدلی، لږ نور هم ګهرۍ ته ورغلی دی خو هغه هم څه نه دي لیدلي جي. بیا حضرت سلیمان علیه السلام یو خپل خاص وزیر له حکم کړی دی چې زه جناتو خو پکې څه ونه لیدل، کیدای شي داسې وي چې انسان له په نظر راشي، ته ورکوشه ته پکې وګرځه د سمندر کې لږ ډېر ښکته لاړ شه وګوره کیدای شي د الله پاک چې کوم قدرت نظاره دغه موږ له په سمندر کې میلو شي. نو هغه وزیر چې کوم دی د حضرت سلیمان علیه السلام خاص وزیر، نوم یې اوس زما ذهن نه وته، هغه چې کله سمندر له ورکو شوی دی سمندر کې ګرځېدلی دی نو هغه له یو غټ ګنبد غونته چې کوم دی په نظر باندې ښکاره شوی دی جي. هغه ګنبد چې کوم دی هغه ځان سره بره راوچت کړی دی، چونکې ډېر زیات هیوي هم و، ډېر زیات دروند هم و، خو هغه ځان سره بره راخېجولی دی. حضرت سلیمان علیه السلام چې هغه ګنبد کتلی دی نو هغه هم حیران شوی دی ځکه دغه ګنبد چې کوم وي څلور دروازې وي، یو دروازې د موتیانو نه جوړه وه، یو دروازې د یاقوتو نه جوړه وه، یو دروازې د زمرودو نه جوړه وه او یو دروازې د هیرو نه جوړه وه جي. حضرت سلیمان علیه السلام چې وکتل چې هغه ګنبد څلور دروازې دي او څلور وړه دروازې کلاوي دي خو بیا پکې هم دننه د اوبو یو څاڅکی هم نه دی ورغلی، او چې کتلی دي حضرت سلیمان علیه السلام دننه پکې کتلی دي نو په دغه غټ ګنبد کې څنګه د منارې د غټ ګنبد نی نو دې کې دننه یو انسان هم ناستو چې د الله پاک عبادت کولو جي، یو جوان هلک پکې ناستو چې د الله پاک عبادت کولو. حضرت سلیمان علیه السلام هغه جوان هلک نه تپوس کړی چې ته دلته څه کې، او مطلب ته په کم داسې څه چل کړی چې ته دومره مطلب د سمندر ګهرۍ ته تللی او دومره سمندر ګهرۍ کې د الله پاک عبادت کې او دننه تاله اوبه هم نه راځي چونکې د دې ګنبد دروازې هم کولو دي او تاله اوبه هم نه درځي. نو هغه ځوان ورله وي چې ما د خپل مور پلار خدمت کړی او یا کاله مې د مور پلار داسې خدمت کړی دی چې داسې خدمت د هغه خدمت په وجه باندې الله پاک ماله دا صله راکړې ده او په ما باندې د خپل مور پلار دعا لګېدلې ده. څه ټایم چې ډېر زیات خدمت ما کولو د خپل مور پلار چې کله د ما مور وفات کېده نو هغې به ما له هر ټایم دا یو سوال کولو، دا یو دعا به راله کوله چې الله پاک دله ډېر عمر درکړي جي. بیا څه موده پس زما پلار هم وفات شو چې پلار به راله هم ډېرې زیاتې دواګانې کولې او زیاته دعا به راله دا کوله زما پلار زما والد صاحب چې الله پاک دې داسې ځي کې عبادت له بوځه چې هلته شیطان هم نشي درتلی، داسې ځي له دې الله پاک عبادت له بوځه. نو یو خو الله پاک ماله وایي بیا چې کله زما پلار وفات شو او زه دې سمندر غاړې ته راغم چې دلته هسې ناست وم چې دې ځي کې ما یو ګنبد ولیدو، هغه ګنبد ډېر ښکلی ماله په نظر راغو چې زه کله د هغې خوبصورتۍ د کتلو دپاره جوخ ورغم وردن نه شم نو دې کې یو فرشته راغی او هغه فرشتې چې کوم دی هغه ګنبد اوچت کو او د سمندر ګهرۍ ته یې بوتلو جي. هغې نه پس زه هم دغه ګهرۍ کې هم دغه ګنبد کې اوسېږم. حضرت سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې ته خو دغلته دننه پاتې کېږي خو د خوراک څخه اقتصي حساب دی. نو هغه ځوان ورله ووي چې زه مطلب کله هم وږی شم یا کله هم مله د خوراک ضرورت راشي یو سپینه مرغۍ راشي او هغې سره په خوله کې یو زیړه وړه غونټې دانه وي، هغه دانه چې زه وخورم نو د دنیا ټول څومره هم ځای کېدي په وړه دانه کې ماله میلو شي او هغه دانې سره زما لوږه تنده دواړه ختم شي. بیا ته حضرت سلیمان علیه السلام تپوس وکړو چې ته څومره ټایم داسې مطلب دې ګنبد کې ناست یې، څومره ټایم داسې په دې ګنبد کې ته د الله پاک عبادت کې. نو هغه ځوان ورله وي چې زه د حضرت ابراهیم علیه السلام د وختو په دې ګنبد کې یم جي. نو د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې تقریبا 2000 سال گیپ ته جي، 2000 سال گیپ ته د دې دواړو پیغمبرانو ترمنځ په وخت کې.
نو 2000 کاله داسې دغه ځوان چې کوم هغه په دغه ګنبد کې ناستو په دغه ګنبد کې د الله پاک عبادت کولو جی. اوس ګور 2000 سال د مور سوال قبول شو چې مور بوله دا دعا کوله چې ډیر ژوند الله پاک درکا، او دویم سوال د پلار قبول شو چې پلار بوله دا دعا کوله چې الله پاک ته داسې ځکه په عبادت باندې ولګو چې الته د شیطان هم انټرنس نشي کېدی. نو د سمندر ته لاغه ګنبد لا شیطان ډیر په مشکله مطلب نشي رسیدي. الله پاک داسې ځله د دواړو والدینو د پلار او د مور دواړو سوال چې کوم دی د هغه ځوان قبول شوی جی. بیا ته حضرت سلیمان علیه السلام دغه ځوان را تپوس هم کو چې ته واپس هم دغه سمندر ته تل غواړي، مطلب دی ګنبد کې ژوندۍ تیرول غواړي کنه. نو هغه ځوان لوی بالکل زوم په دغه ژوندۍ خوشاله او دغه ژوندۍ مال الله پاک را کړی ده او زه ډیر پرسکون ډیر مطلب الته په ما باندې هیڅ قسم ټینشن نشته، نه مال خوب داسې راځي، مطلب هیڅ قسم غم فکر هیڅ زما نشته او ډیر زیات خوشاله مجي. نو بیا هغه ګنبد چې کوم دی دا هغه وزیر په ترو باندې هغه واپس سمندر ته حضرت سلیمان علیه السلام بوتلو. نو د دې واقعي مقصد صرف او صرف دا دی چې چا هم د مور پلار خدمت کړی دی په دې دنیا باندې هم ایله الله پاک اعلی مقام ورکړی دی، او مور پلار چې ول څومره هم دعاګانې کړې وي هغه دعاګانې په هغه ځوان باندې په هغه کس باندې ضرور لګیږي. داسې ډیر واقعیت په تاسو اوریدلی وي چې د مور په خدمت باندې یا د پلار په خدمت باندې یا د دواړو په خدمت باندې الله پاک یو انسان ته اعلی مقام په دې دنیا باندې ورکړي وي یا په هغه دنیا باندې ډیر داسې اسلامي واقعیت شته جی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.